ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلطان والكتاب قد يفترقان فلا تفارق الكتاب وسيؤمر عليكم من إذا أتاتموهم أذلوكم وإذا عصيتموهم قتلوكم قالوا فماذا نفعل يا رسول الله قال افعلوا مثل ما فعل أصحاب عيسى نشروا بالمناشير وثبتوا على الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک شوق سروائی اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام د محفل حاضر مسلمانانو ورونو د ډیر وخت راسي تاسو دلته د بزرګانو بیانات واورېدل په مختلفو پیرایو باندې مان وړاندې بزرګانو د موقع او محل په مناسبت خبره وکړه. ان شاء الله د تاسو ذهن کې خبره براغلی وي دا ما والا خبره دا د هغوی د بیان نه غیر نه ده د هغې سره ضد نه ده بعینه هم د هغوی خبره ده د هغوی روایت دی د هغوی ملفوظات دي البته زبه زما ده وینا زما ده ستاسو وړاندې کوم زه عزیزانو دا نننی اجتماع د دارالعلوم صدیقیه سالانه جلسه ولا دستار بندی حضرت امیر محترم د دې ځای د فاضلانو د هغوی سر باندې یو رومال کېښود د دې رومال فلسفه څه ده د دې حکمت څه دی د دې شاته غرض و غایه څه ولاړ دي د حضرت امیر محترم په دشت مبارک د دې علماو موجودګۍ کې په دې سر باندې دا رومال کېښودل دا فی الحقیقت د دې کسانو ریکګنیشن دی په حیثیت د دې فیلډ د ماهرانو دوی تسلیمېدل دي. پرون د حرکت انقلاب اسلامی افغانستان د دستار بندۍ جلسه کې د جاپان د ریډیو نمائنده ما نه تپوس وکړو what for this convention has been held دا دومره لوی کانفرنس دا دومره لوی اجتماع دا څه غرض و غایه باندې شوې ده ما you can say it is only a convocation ما جیته دا ویلی شي چې دا کانوکیشن دی اسنادات تقسیمیږي ډیګری ورکیږي سرټیفیکیټ ورکیږي I have never seen here the distribution of degrees ما خو دلته ونه کتل چې چاته لیکل سند واغستو ډیګري واغستا هغه ورته ورکړه ما ورته پټکې وښودو ما دا پټکې دا فی الحقیقت د ډیګرۍ نښه ده دا پټکې دا مارک آف ریسپیکټ دی دا پټکې
دا تسلیم او ریکگنیشن دے دا حضرت امیر محترم پلاس دا پټکې د طالب په سر کې خودل دا دومره لوی احساس دے والله چې ردی رومال یو تار د سرو وي او بل تار د سپینو وي دا د لکونو کروڑونو قیمت حامل وي خو چې ردی امیر محترم یار داسې بل بزرگ د جانب نه په دې مناسبت د چا په سر نه خودل شوی د هغه رومال اس قدر قیمت نشته. نازیزانو تاسو به وای چې دا شین صادر دا شنی پټي والا رومال دا خو د طالبانو ځان لا د لنډ کوتل بازار کې ومغسته شو. زمونږ علما عموما په داسې موقع غټ غټ پټکی هغه طالبانو ته تړي. نو ماته ګورئ تاسو دا قبایلی علاقه اسی هم د تاسو رواج دی چې تاسو پټکی غټ غټ تړئ خو آیا دا پټکی چې کم تا تړلی دی او دغه پټکی چې دی فاضل ته دا علما تړي د دې پټکی او د هغې منځ کې دومره ډېر فرق دی لکه څومره فرق چې د زمین او آسمان منځ کې دی. ذکر تا دا پټکی دا د علاقې رواج دی د تا دا پټکی دا د تا شناخت دی او دا پټکی چې د دې عالم دپاره د فاضل دپاره دې بزرګانو په لاس وتړلی شو دا د هغه تسلیم دی دا د هغه اعزاز دی دا د هغه دپاره مارک اف ریسپیکټ دی. خو ما ته وګورئ هغه فاضلان چې چاته امیر محترم سند ورکو او د هغه سر باندې دا رومال کېښودو نو فی الحقیقت دا هغه ته د ذمه داره احساس هم دی. ما ته ګورئ تاسو ما خبر باندې پوهېږئ که نه خو عموما ما والا قسمت داسې دی هر ځای چې زما بیان د ټول نه آخر کې چې خلک ښه ستړي شي نو بیا زه د ایړې چوټې زور لګوم چې خدایا اوس دا دوستان چې د سهار نه ناست دي په اورېدو ستړي شو آخر داسې کومه خبره ده چې به دې بزرګانو نه کړي او زه هغه د دوی ذهن ته واچوم. ناجیزانو د دغې پټکي فلسفه دا نه چې کني دی به پنډونه راړي خو په خپله پټکی نشي تړلی. مولانا ایوب جان صاحب بنوري زما امیر مکرم هغه دې ورته کلک پټکی وتړي چې دا مضبوط پنډ سره او لوی پیټي سره لاندې نه غورځېږي. فی الحقیقت حضرت امیر مکرم او دارالعلوم صدیقیه د دې علماو په وړاندې د دې کسانو په سر د قرآن کریم د خدماتو ذمه داري واچوله. ما ته وګورئ تاسو ما ته متوجه نه داسې نه د لنډ کوتل د غیرتمن ځمکې او د غیرتمن خاورې د دې د طبیعت او د دې د نیچر چې کوم جواب تقاضا ده هغه جواب تاسو نه غواړم. ما خبر باندې پوهېږئ جزاکم الله دقه رنګ لغونې ویښ شئ کني تاسو چې ها نا سره جواب نه راکوئ نو ما ته بیا ځان لیونې ښکاري ښه چې دی خو پسې پوهېږي نه زه جوړې اصل صدا به سارا د میره کې چغې وم. او ما ته وګورئ عموما یو سړی خبره باندې پوه شوی نه نو هغه وایي چې او خو زه که نه کوم چې خبره باندې پوه نه شم او پناه باندې ورته ځان بد ښکاري نو که خبره باندې نه پوهه والله زما دا مقصد کله هم نه چې زه د په حیثیت د مقرر دې دنیا ته ښکاره شم بلکې صرف مې دا مقصد دی چې دا ذهن کې کومه خبره مې ده دا مې تا ته کنوی کړه او ستا ذهن کې مې کېښودې. مرا دردست اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگر دم درکشم ترسم که مغز استخوان سوزد. ما خو تا دپاره یو درد راوړی دی البته دا فکر او خدشه را سره ضرور ده چې که دا درد وایم نو ژبه مې سوځي او که نه وایم نو دننه اندامونه رالستېږي. عزیزانو نو انشاءالله هغه درد والا خبره د خپل بیان اخر کې هغه تاسو ته وړاندې کېدم او تاسو نه ایله لرم چې دا درد به ما سره شیر کوئ په دې غم کې به ما سره شریکېږئ. واده ده جي نه داسې نه واده ده او ګوره جي د لنډې کوتل د غیرتمن ځمکې د دې تقاضا دا ده چې یو مېلمه راشي د هغوی نه هیلپ غواړي د هغوی نه مدد غواړي د هغوی نه سپورټ او تعاون غواړي هغوی ځان د هغه لپاره مړی ځکه هغه وایي دی زمونږ کور ته راغلی دی. نو جی زنن د تاسو کور ته راغلم د یو جماعت د نماینده په حیث باندې راغلم د تاسو د مېلمه په حیث راغلم د دارالعلوم صدیقیې د خیرخواه په حیث راغلم د امیر محترم د فالور او د متبع په حیث راغلم. زما ډېر شي حیثیات دي ښه نو په دې ټولو حیثیاتو آخر کې به تاسو نه د یو سپورټ تقاضا کوم او تاسو به په کلاو زړه او په کلاو ذهن زما ها کې ها ملاوئ. خبره باندې پوه شئ عزیزانو. اوس دا طالبان چې وړاندې ورته حضرت امیر محترم کتاب ورکو سند ورکو د هغوی دستار د هغوی په سر باندې کېښودو. فی الحقیقت
د ژوند په عملي میدان کې د قرآن کریم د خدماتو د قرآن کریم د خدمت کولو یو عظیمه ذمہداري د دې ټول جمع په حضور او په گواهۍ دا د هغوی په اوږو باندې ورغورځوله. اوس د هغوی ایماني ذمہداري دا ده چې د قرآن کریم خدمات دا په عملي میدان کې دا سر ته رسوي. قرآن کریم فرمایي کتاب الله کریم د قرآن کریم عظمت بیانوي لوی بیانوي. زما استاد محترم حضرت شیخ القرآن صاحب شاہ منصور رحمه الله هغه به فرمایل چې په دې آیت کې الله تعالی د قرآن کریم سلور عظمت او سلور لوی ذکر کړی دي. وی فرمایل چې کتاب دا کتاب عظیم الشان دی. مونږ ته وی چې تاسو به وایي طالبانو چې دا عظمت شان سره معلوم شو چرته داسې بظاهر سم ملفوظه کلمه شته نه سم مکتوبه کلمه شته نه چې هغې نه دا عظمت معلوم شي چې کتاب عظیم او کتاب جلیل. نو وی فرمایل چې په دې کتابونو باندې دا دو پیخونه دي چې دې ته مونږ تنوین وایو. فی الحقیقت تنوین خو نه دی خو البته مظهر د تنوین دی علامه ده انډیکیټر دی اشاره ده. وی فرمایل دا تنوین او دا دو پیخونه دا پکې د تعظیم دپاره دي. کتاب عظیم الشان دی. الله تعالی فرمای انزلناه مونږ دا قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. نو بیا عظیم الشان ما طرف ته وګورئ جي دا علاقې د یو ستر مشر خط چې د تا په نامه راشي ته ځان لپاره اعزاز ګڼې. ولې اعزاز ګڼې؟ که په سخاپین لیکل شوی که په خړ کاغذ لیکل شوی خو ته په یو خصوصي فایل کې ځان سره محفوظ کې او په خصوصي مواقعو خلکو ته د هغې رونمایي کې چې دا د فلاني صاحب خط دی په فلانه موقع ما ته رالیږلی دی دې خط ته دا مقام دا عظمت او لویوالی دا د هغه سړي عظمت او لویوالی ورکړی دی. الله تعالی فرمای انزلناه دا قرآن عظیم الشان دا مونږ نازل کړی دی. او ما ته ګورئ الله تعالی چې نازل کړی دی نو نازل کړی په مکتوب حالت نه دی بلکې په ملفوظ حالت باندې نازل کړی دی. ما ته وګورئ ستا ذهن کې یو خبره راولم. بله ورځ یو ځای مې هم بعیني دقه خبره کړې وه چا چټ راولېږه وی ښه نو قرآن کریم بیا کتاب نه دی. قرآن کریم بیا کتاب نه دی. ما اصل خبره خدا ده چې ما زه مرم د غوچې او ته بیا وایې غوچې. ما تقریر اول کې د بیان اول کې دا خبره وکړه چې ګورې ټایټ توجه هغه زما خبرو ته ونیسئ مبادا چې ما باندې بیا فتوا ولګې چې دې ملا صاحب یا دې طالب څه ناشنا او ناپاک قسم خبرې وکړي. ما وی ما قرآن کریم په اعتبار د نزول اولن کلام دی او ثانیا کتاب دی. اولا کلام دی ثانیا کتاب دی او دا د الله تعالی خبره ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته په کلامی انداز باندې د جبرئیل امین په واسطه باندې راغلی ده. همدغه وجه وه چې مخالفینو هغه اعتراض وکړو لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. مونږ باندې ستا د ادم ستا د درود ستا د وظیفه ستا د خبرې تر هغې پورې اثر نه کوي او مونږ یې منودو ته تیار نه یو تر څو پورې چې په لیکلي انداز تا مونږ ته کتاب نه راوړې. لکه تورات الله لیکلی لېږلی، انجیل الله لیکلی لېږلی، زبور الله لیکلی لېږلی، یو سل صحیفې دا الله تعالی لیکلی لېږلی وي. نو چې ته وایې چې دا ما والا خبره هم الله والا خبره ده دا الله د کتاب خبره ده نو ته مونږ ته لیکلی کتاب وښیه. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. یوا او ما وی چې دویم تایید د دې خبرې د پاره دا دی چې کتاب د باری هغه محل تحریف ګرځي او کلام د باری دا محل تحریف نه ګرځي. بزرګانو دا یو نقطه ده ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لیکلی ده چې کتاب د باری دا محل تحریف ګرځي. د دې وجه نه په ټوله دنیا کې عیسایان لږ دي که ډېر دي؟ جواب راکوئ که نه؟ عیسایان لږ دي که ډېر دي؟ دا ټوله دنیا چې په ویر اخته ده خو یا د عیسایانو د لاسه اخته ده یا د یهودو د لاسه اخته ده. ما بله ملګرو ته یو ځای درس قرآن کې وویل ما نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو حدیث ته مې خیال وکړو ویې فرمایل چې اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب. اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ما نصارى او يهود دا صرف په حیثیت د نیشن او په حیثیت د قوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسمى کړي نه دي بلکې د دې هغه مبدا او اشتقاق مراد وه چې کوم ځای یهودي د یهودیت فلسفه امپلیمنٹ کوي کوم ځای نصرانی د نصرانیت فلسفه امپلیمنٹ کوي هغه په عمل کې راولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هغه خلاف په جدوجہد کې
نن تاسو ګورئ پتامه دنیا کې چرته عیسائی فلسفه چرته یهودي فلسفه هغه کار پرمانه او مسلمانان دي ما ته ګورئ مسلمانان دي چې دوی یو بل سره مشتګریبان دي مسلمانان دي چې دوی یو بل سره مشتګریبان دي بیگانه کته د حضرت امام سندی رحمت الله علیه کتاب حکمت ولی الله امام سندی رحمه الله پاغی کې لیکلو چې قران کریم خو یو آفاقی دعوت ورکوي قران کریم یو عالمگیر انقلاب برپا کوي قران کریم دا د قومیت خبر نه کوي قران کریم دا د بین الاقوامیت خبره کوي عزیزانو او امام سندی رحمت الله علیه د خپل خبره تایید کې ذکر کړو چې په اولین د دعوت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی خو وې چې وانذر عشیرتک الاقربین اسلام به دا د خپل کور نه شروع کا د خپل قبیله نه شروع کا د قریش نه شروع کا د دوی په تعاون او په ملاتړ تو بین الاقوامی انقلاب برپا کړي خو امام سندی فرمای چې دا آیت یا لمبنه منزله وحی دا بالکل په اخر د قران کې راوړخه لږ ما طرف ته متوجه لمبنه نازله وحی اقرا بسم ربک الذی خلق دا بالکل آخری پارا کې راړه او سوره الفاتحه دا په اول کې راړه ځکه هغه کې د رب العالمین تصور دی هغه کې د آفاقیت تصور دی هغه کې د عالمگیریت تصور دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سوره الفاتحه ته په یو نومونو کې یو نوم د اساس القرآن ورکړل دی امام سندی فرمایي چې دا اساس القرآن پدې دی چې د رب العالمین تصور ورکړي او عالمگیر انقلاب برپا کول غواړي نو امام سندی رحمه الله او فرمایل چې قرآن کریم دعوت خدا لري چې مسلمان دې دومره مضبوطي دومره متحد متفق دي چې دې په تمامه دنیا باندې د الله نظام نافذ کړي دا امیر محترم چې تاسو وړاندې تشریف فرما دي دوی سره چې د کم جماعت مشري په لاس کې ده د هغه جماعت دعوت ته چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر بس نه کنه دې سره والله کې انقلاب راځي ښه جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر د جمعیت دعوت او د جمعیت پیغام دار چې د خدای پزماکه دي د خدای نظامی نو چې اوس مسلمانان دا یو بل سره مشتغیبانی د یو بل ګریوانو ته لاس چولي نو دای خو خپل کور روان کی دنیا کې عالمگیر اساسی انقلاب بسنګ راولي مې خبرونه پوښتنه علامہ امیر شکیب ارسلان یو شامی عالم دی خپل کتاب کې لیکي زوال العالم الاسلامی کې زوال العالم الاسلامی نن پتام دنیا کې 100 کروڑ مسلمانان دي سورہ جی تقریبا یو عرب مسلمانان دي د تام دنیا مخلوق سره سلورم صدی نور ملتونه ټول صرف 3 عرب او یوازې مسلمانان دا 100 کروڑ او مستقل یو عرب دي خو په دنیا کې د ټول نه زیات ذلیل او رسوا څوک دي مسلمانان څوک دي مسلمانان څوک د امریکای په منګول ناشتي څوک د روس په منګول ناشتي څوک د برتانی په ایماله کې دي څوک د فرانس بغل بچی دي څوک یو سره تړلې دي څوک بل سره تړلې دي علامہ امیر شکیب ارسلان وایي چې د شپې ودومه خوب کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کته فقلت له يا ابا بكر انت ارحم امه محمد بامه محمد صلى الله عليه وسلم او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ستا په حق نبی کریم علیہ السلام فرمایل چې زما په امت باندې زما په امت کې د ټول نه زیات مهربان هغه حضرت ابو بکر دی رضی اللہ تعالی عنہ چې د چا جان دا د امت ته فلاح د پاره د چا مال دا د امت ته بهبود د پاره د چا اولاد دا د امت د خیر د پاره ما ورته وی چې دا امت په زمون حاله کې دی دا امت رسوا دی دا امت ذلیل شو د خوار او سپیره شو د کافر ډنډه ده او د په سر باندې پرته ده زما شیخ د الله غریق رحمت کی حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالهادی شاه منصوری رحمه الله هغه فرمایل هغه دور کې چې کله د مشرقي پاکستان فال شو مشرقی پاکستان چې کله د پاکستان نه جدا شو هغه فرمایل چې دا د دین کمزوري ده وی آلته یو انده خزره هغه د ټول دنیا په مسلمانانو باندې سترګې راو باسي خاص حالانکه قرآن کریم فرمای چې ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خدای ذوالجلال وای زما قانون دار چې هرگز نه ګرځم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا we will never make them dominant upon the movements اللہ تعالیٰ فرمائی چې زب کرم کافران دا په مسلمانانو باندې مسلط نکم خود شیخ فرمایل چې کوم حکم مرتبی په مشتقی باندې نو دا غیر لپاره علت هغه مبدا د استقرار کړی چې دا مؤمن خود مؤمن شي کنه
د ایمان شي بیا دې وګوري چې د باندې کافر خو د مسلط شي. تاسو وګورئ د افغانستان مسلمانان هغه د ایمانی جذبه د هغه اظهار او مظاهره وکړه. د روس غونې جابر قوت هغه ته لکه د میلو په پوزه کې کړای چولې ده، بس چې دی ورلونه سر ورکوي نو هغه ورسره ماته ګورئ میلوم لیدل میلوم کتل دی میلو پیژنې کنه پیژنې مضبوط زناور دی کمزور دی مضبوط زناور دی. هغه سرکس کې ورته په دې پوده کې یو کړای چولی بس چې هغه سره هغه کړای په داسې وای نه غریب د درد کله لاس داسې خلای کله داسې دلته چې دوستان ناشي یره وای میلو ته خګړه خولې مونږ خدای دې رکا ګډای ورته له خولې ار درد ټوپونه وای بس هغه د روس هغه میلو ته د افغانستان مسلمانانو پوده کې کړای چولې ده خو چې داسې وخدای نغله کې د میلو زر لاس وای زر لاس خو به وای. عزیزانو که کله تام ځان کې دغه ایمان پیدا کو حضرت شیخ او فرمایل چې یو مفسر اعتراض متوجه کړی دا فمالا نزل ونخضع اليوم مونږ باندې سدي چې نن ورځ مسلمانان د ټول نه زیات ذلیل د خزي او د رسوایی د هغه محل ګرځېدلي دي. وی فرمایل چې هغه مفسر په خپل جواب ورکړی دی اما غلبت کفار زماننا فلذوف ایماننا وکثرت عصیاننا. زمونږ دا رسوایی زمونږ دا مذلت دا د ایمان کمزوری ده زمونږ د نافرمانو او د عصیان د هغه انتها ته رسیدل دي چې مسلمان جوړ نه دی. عزیزانو نه علامه امیر شکیب ارسلان وی ما حضرت ابوبکر ته وی چې حضرت ته خو امت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې د ټول نه زیات مهرباني د دې راته علاج او مداوا او خیا آیا ردی دا قسمت او دا تقدیر بدلیدونکې دی دای د دې ذلت نه بیا عزت والا مقام ته راتلی شي. وی حضرت ابوبکر راته وی چې یکونون هکذا ما لم يعملوا بسوره الاخلاص دای به همیشه لپاره په دغه رنګ باندې ذلیل او رسواوي تر څو پورې چې دای په سوره اخلاص باندې عمل نه کړي. علامه ارسلان وی ما ورته وی چې وهذه السوره تتعلق بالعقیده لا بالعمل چې سوره اخلاص قل هو الله احد د دې تعلق خدا کې سره دی د عمل سره تعلق نشتا. ای که خدای یوواله ذکر دی د خدای صمدیت ذکر دی د خدای استغنا او غنا ذکر دی د الله تعالی عدم مجانست ذکر دی د الله تعالی سره د همسر نه موجودګي ذکر دی چې د خدای په شان څوک نشتا د خدای لاندې نائب څوک نشتا د خدای بالا ډامیننت او مسلط حاکم څوک نشتا. زما استاد محترم حضرت شیخ سید شاه منصور فرمایل وی سوره الاخلاص قران کریم کې خدای دې خبره ذکر کوي یو توحید دویم رسالت او دریم د مرګ نه پس ژوندون. وی فرمایل چې سوره الاخلاص کې په حصر عقلی دلایل سره توحید باندې ذکر کړی دی قل هو الله احد. لږ ما ته ګورئ جی دا سورت خو مونږه په دې مانځه کې وایو که نه وایو جواب راکوئ جی. زنانه وله ورځي نارینه وله ورځي ماشومان وله ورځي بالغان وله ورځي بوډاګان وله ورځي ځوانان وله ورځي. لکه خودی باندې سوچ وکي چې آخر دا صورت د دومره اهمیت حامل دی د دې مفهوم او معنا څه ده. حضرت شیخ فرمایل چې دې کې دوه مدعاګانې دي قل هو الله احد. شیخ التفسیر حضرت علامه افغانی نور الله مرقده هغه فرمایي چې قران کریم په یو تقسیم باندې دوه قسمه ته منقسم دی. په بعضی آیتونو یا سورو کې په سر کې کلمه د قل لازم په سر کې کلمه د قل لازم. مولا دریابادی لیکلي دي چې د قران قل دا په معنا د سه نه انګریزي کې د دې معنا سه نه کیږي چې او آیا انګریزي کې د دې معنا سه نه چې او آیا بلکې د دې معنا وی ان اناونس امنگس them دا خبره اعلانیه وایا د دنیا ګډ ګډ ته ورسوا. علامه افغانی فرمایي چې دې تر قران کریم امر اعلانی وای چې کوم ځای د سورته او د آیت په اول کې کلمه د قل لاشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی وای چې قران خو ټول مبلغ دی او رسېبه خامخه دا استاد مداري ده بلغ ما انزل الیه فان لم تفعل فما بلغت رسالته. تا ته چې څومره شی نازلېږي دا به مخلوق ته رسې خو چې کوم ځای کلمه د قل ویلې ده دا اهتمام یې ولې کړی دی چې دا داسې یونیورسل ټوت دی دا یو داسې مسلم حقیقت دی چې څوک د دې مقابله دلایل دنیا کې کولی نشي. نو وی فرمایل چې داسې ووایه چې هو الله احد الله تعالی یو دی. مولانا دریابادی رحمه الله لیکي خپل د انګریزي تفسیر کې الله المایټی از دی اونلی ون. بزرگان وای حضرت امیر محترم ناس ته زما استاد محترم دی هغه فرمایي چې یو لفظ دی عربي کې واحد او بل لفظ دی احد. واحد دا وحدت فردی ذکر کوي وحدت
عددی ذکر کوي او احد دا وحدت ذاتی ذکر کوي. وحدت عددی دی ته وای چې یو نو ورپسې تصور پیدا شي چې دوا درې څلور شماره شروع شو او چې کوم ځای وای چې احد the only one ایک یو the only one ایک یو صرف ایک نو معنا دا ده چې وړاندې تصور خود ایک نه نو خورستو تصورم ختم دی ښا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ هو اللہ احد اللہ تعالیٰ دا ایک یو دے اللہ الصمد او اللہ تعالیٰ بخاری کے حدیث تے حضرت امیر محترم خپل شاگردان ہوتا منگا ټول ہوتا دا خبر واضح کرے کتاب التفسیر کے کہ الصمد هو من يصمد الیہ فی الحوائج. سمد دا آغا ذات تے چې حاجتونو کې هغه ته توجه کول شي چې او الله زما دا حاجت پوره کا، او الله زما دا حاجت پوره کا، او الله زما دا حاجت پوره کا. حضرت شیخ فرمایل دا دو مدعاګانې دي په سورہ الاخلاص کې. رستو لومبنه مدعا د پاره دلیل دی، رستو دې صورت کې لومبنه مدعا د پاره دلیل دی چې لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد معنا دا چې دې والد نه رچا، ولم یولد دې سوی نه رچا، ولم یکن له کفوا احد. او شیخ سے وی ساده ترجمه دا چې دې رورم نه رچا، دې پلار نه رچا، دې سوی نه رچا، دې رور نه رچا. حضرت شیخ فرمایل چې پلار دې زوی سره په مال کې شریک وی، اعلی شریک انت ومالک لابیک، او زوی دې پلار سره شریک وي په مال کې ادنا شریک، او رور دې رور سره شریک وي په مال کې مساوي شریک. وی الله تعالی وای چې زما په دې اولوہیت کې زما خدای والی کې ما سره نه ادنا شریک شتا، نه را سره اعلی شریک شتا، نه را سره مساوي شریک شتا، او د درې قسمه شرکاونه د بل شریک او د پارتنر داغه تصور نشتا. لہذا شیخ فرمایل چې حصر عقلی دی او عقل مجوز د قسم آخر نه دی چې ګینه سلورم قسم یو بل شریک کې دی شي. نو وی فرمایل علامہ امیر شکیب ارسلان حضرت ابوبکر توئی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خو تعلق ساتي د عقیده سره، حضرت توا چې دی باندې عمل لیکر وی ماته وی چې نبی کریم علیہ السلام فرمایي چې تخلقوا باخلاق الله، دا الله تعالی خو ځان کې پیدا کړي، دا الله تعالی اخلاق ځان کې پیدا کړي. وی د خدای یو صفت ده د وحدت او د یووالي، نه ترسو پورې چې مسلم امت کې وحدت نه پیدا، یوواله نه پیدا، ټول امت دا یو اکای جوړه نه ده. دا تفریق د قومیت په نامه، دا د ژبې په نامه، دا د مختلفو علاقو د ثقافت په نامه چې دا نفرت، دا پرجوډایس او سب جوډایس دا تر څو پورې ختم کړه نه ده. الله الصمد دا خو ماته ګورئ دا سنتي دور دی، ساينسي دور دی، د ایجادات دور دی. په خوا جګړه کېده په کوتکو، رستو دنیا لغون ډیولپ شو، بیا جګړه شروع شو په تور او په چکو باندې. اوس د دې دور دا خو جګړه کې په میزایل باندې، په انټي ایرکرافټ ګن باندې، په F-16 باندې، جی په معراج باندې، جی په سایبر جټ باندې، په سبانه او په سبانه. الله الصمد وی حضرت ابوبکر راته وای چې تر څو پورې چې په دې صنعتي ترقۍ کې، په دې ساينسي ترقۍ کې د دنیا مسلمانان دا تام دنیا د کفارو نه به حاجت شوی نه دي، تر هغه پورې د کامیابی مخکته نشي. تاسو ګورئ جی این د جنگ میدان کې مونږ ته جیاز خراب شي، نه مونږ بیا برتانی ته جولای ونیسو چې خدای ته وګورئ هغه جیاز کې او میخ خراب دی، مونږ له برا نه کوي. جیاز کې یو میخ خراب دی، نو اوس د برتانی آقا کده هغه زړه راځي چې جنگ کې د میخ درکوم خو جیاز بوالوزي او کنینو ناس بینه. یو دور کې امریکای سجیازونه کندم کړل دا سایبر جټ، اوس هم پاکستان سره یې ځړ غونډه رنګ لري، دا یې کندم کړل، نو موږ له تحفه کې راکړل. ما وی د امریکای خیرات هم هغه زمونږ د کلی د کونډه خیرات دي، هغې نه به ډوډۍ چې تنور ته پرېوته ا د خوراک به نه وه، نه به طالب له ټوکرۍ کې واچولی، دا د خدای په رضا قبوله کړه. امریکا چې کوم شی کنډم کی نو هغه موږ له راولیږي. همدقه وجه ده چې F-16 په یو کال کې دننه 3 جهازونه زمونږ ضایع شو، د پاکستان د بیت المال بیړه پې غرقه شوه، او داسې ناقص سیسټم واله جهازونه دا د پاکستان زوله ته راغورځولي چې 3 جهازونه په یو کال کې دننه هغه ګویا د حادثې شکار شو. تاسو بې خبر نه ګورئ ځان خبروئ. شترمرغ یو بیوقوف غونې مارغه دی، بیوقوف غونې کمکل مارغه دی، هغه چې وګوري چې ښکاریان را روان دي نو هغه خپل سترګې پټې کړي. دا هغه خپل اتحاد دار چې ګینې ما ته څوک نه ښکاري، زه هم چاته نه ښکارم، بس هغه ښکاري راشي هدقسې غونډ منډې اوچت کړي. نو که تاسو دې حقایقو نه ځان بې خبره ساتئ نو والله جوړه بس دا کفر به راځي. نبی کریم علیہ السلام فرمائی ستداغ علیکم الامم کما یدغى القوم الى قصوتها،
نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا ټول اقوام په تاسو داسې را حمله کیږي لکه اوږې چې روړی ته او ما حضر ته راغونډېږي ښه لکه اوږې چې د دې کاټ دی ما حضر ته به راغونډېږي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه صحابه تپوس کوي چې دا الله پیغمبره وإذا نحن قلیلون مونږ به لږ یو. نبی کریم علیه السلام وفرمایل لا انتم غصاء کغصاء السیل، تاسو بشمیر کې هم دومره زیاتې لکه د پشکال په سیلاب باندې د هغې په سر چې دا زګونه دا خل پل او ګندخړې څومره بې شمار رواني. خو نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې یو جمله کې دوه شکار وکړه. یو جمله باندې یو ډیرواله فائدہ کو چې ډیر به دومره لکه سیلابي ومانه چې خسرې څومره ډیر را رواني. خو نبی کریم علیه السلام وی چې ویلیو لس او بیکاره به هم دومره لکه څنګه چې هغه زګ او هغه خسرې هغه بیکاره او بې قیمته لري. فاما الزبد فیذهب جفاء، خدای وای که په اوبو باندې دي خو د زګ څه حیثیت شته دا خو عرض د قائم بالغیر ښه دا زګ گوچ ښکاري بظاهر میټر او ماده خو فی الحقیقت که د اوبو نه لرې کړي نو بیړه غر کېږي ښه. فاما الزبد فیذهب جفاء، دا زګ دی د دې اوبو نه راپورته کا بس خوشک ته هېڅ حیثیت یې نشته. نبی کریم علیه السلام نه صحابه تپوس کوي چې شمار به هم دومره زیات وي نو بیا به ولې کافران په موږ راغونډېږي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمایل تاسو به وان اغستی یئ. ای ورته وایي جی دا وان څه شی دی؟ نبی کریم علیه السلام فرمایل حب الدنیا وکراهیت الموت، تاسو به د دنیا دومره ګرویده جوړئ چې د دې دنیا او دولت ته حصول لپاره روا ناروا به نه کوئ، حلال حرام ته به نه ګورئ، جایز ناجایز ته به نه ګورئ. انسانانو ژوند هغه په داو لګي هغه به د هیروین او د پوډرو عادیان جوړي ښه د هیروین او د پوډرو عادیان. قرآن کریم فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هغه خلق چې هغه اسلامي معاشره کې لګیا دي فحاشي پیلاوي، غونډګردي پیلاوي، نشي پیلاوي، بربنټوب پیلاوي، غریاني پیلاوي، خباثت پیلاوي. الله تعالی فرمایي دا مخلوق په دنیا کې هم ذلیل وي او دا مخلوق په آخرت کې هم ذلیل وي. نازیزانو علامه امیر شکیب ارسلان هغه وایي چې ما ورته وی حضرت الله الصمد وی چې سو پورې وکراهیت الموت. حضرت امیر محترم وی دا دویم لفظ چې تاسو به د مرګ به بد ګڼئ. اوس ما ته وګورئ جی ما ته مونږ کلي کې یو ساده غوندې سړی و پېشمني به خلک پېشمني له پاسول په لوډ سپیکر لګیا و وی د مولیان نه یې مسله اورېدلې ده پاسه یې وی دې وخت کې خدای نه وغواړئ چې څه غواړئ وی الله تعالی هغه رد کوي نه وی ټول خدای نه وغواړئ چې خدای موږ د مرګ نه بچ کړي ټول خدای نه وغواړئ چې خدای موږ ما وی چې دا ټول نه چې د دغه ابا و اجداد هم راپاسي بیا هم د دې مرګ نه بچ کوي ښه وکان امر الله قدرا مقدورا. دا د خدای مقضی فیصله ده، دا د خدای ډیسایډډ فیصله ده چې کل نفس ذائقه الموت، د مرګ نه یره ده. ما ته وګورئ جی ما ته وګورئ ستا چې کله جج ته یا پی ته یا چوټه صاحب ته یا بڑه صاحب ته چوټه صاحب ته یا بڑه صاحب ته هغه ته پیش کېدو د دې یره در سره نه ناسې په ایمان ووایه چې ته بیا پکې روانه روا کې جواب راکوئ که نه بیا پکې روانه روا کې. زه چې کله د خپل علاقې اسسټنټ کمشنر یا جج ته پیش کېدو یره نه لرم گویا زه هغه وخت روا او ناروا پکې نه کوم خو چې سم وم په هغې باندې خېټه ولچوم. ما بله ورځ یو ځای تقریر کې ووی ما ګورئ ملګرو قرآن کریم فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. د یعبدون ترجمه ټول علما کوي الا لیعرفون چې دا خلق دا ما وپېژني الله تعالی وایي. ما اوس ګوره دې باندې کله مونږ سوچ کړی دی مونږ یو سړي ته تھریټ ورکوو تنبیه ورته ورته ملګریا دا کار ګوره مه کوه ګنې ما وپېژنه ښه دا کار مه کوه کنی ما وپېژنه. معنا دا ده چې خپل مقدرت خپل سپرمیسی خپل سورنټي خپل قوت دا د هغه په ذهن کې واچوم چې زه په دې قادر یم چې تا لکه د چرګ داسې ونیسمه دا ورمېږدله تاو کم ښه نماید معرفت خداوندی د دې معنا دا ده چې که ته کور کې انفرادي ژوند تیرې که خانداني ژوند تیرې که معاشرتي ژوند تیرې که قومي ژوند تیرې که بین الاقوامي ژوند تیرې ته د دې ژوند په هر ډګر باندې الله تعالی وپېژنه که د خدای قانون کم ځای هم پامالې خدای په دې قادر دی چې لکه د چرګ دې ونیسي او دا سر دې تنې نه جدا کړي. عزیزانو علامه امیر شکیب ارسلان هغه وایي چې حضرت ابوبکر راته وایي آخري خبره چې الله الصمد معنا دا ده چې دومره ساینسي او تکنیکي ترقي ته وکړي چې ته د کافر محتاج نه یې چې موږ ته به یو پرزه رانه کوي
زمونږ ته به کارتوس رانه کوي، زمونږ ته به ټوپک رانه کوي، نو هغه سایبر جټ کنډم جهادونه یې موږ له راکړي. د امریکې وزیر دفاع راغلو د پاکستان په دوره باندې د ایوب خان په دور کې، هغه ته چې فضایي مظاهره کوله، دا فرانس والا معراج ورته والوزول، په عمودي پرواز ورته والوزول. پاکستانی فوج دا د دنیا بهترین فوج و، خو خدای دې جرنیلانو ته خیر رازونه ښیي چې هغه فوج دنیا کې ذلیل او رسوا کړه. هغه فوج هغه دنیا کې ذلیل او رسوا کو. عزیزانو هغه عمودي پرواز باندې معراج تیارې ورته والوزولې، نورې والوزولې، چې کله دا سایبر جټ ورته راوست او دی ورته په عمودي پرواز والوزو او بیا مخ په کتر روان کو. هغه وزیر دفاع ورته ګوري، مای ګرانډ فادر یو آر سټیل الایو، وی بابا ما خوږي نستا جنازه ته ته خلا تروزه ژوندې ښه تلاته. نو چې سو پورې دا له بابا د زمانه اسلحه مون سره او په دې کم د غیر محتاج یو، نو زما په خدای قسم سو پورې قوت حاکمه، قوت نافذه، هيئت حاکمه، کامل مقدرت، اقتدار او حاکمیت د الله د خلافت په تقاضا دا د مسلمان لاس کې ني. والله کستا قرآن آزادي، والله کستا حدیث آزاد وي، والله کتا بخاری آزاد وي، والله کدا مدرسه آزاد وي، نو دا مدارس عربیه دا تا تر آزادۍ فکر درکې، دا تا تر آزادۍ درس درکې. دا د قرآن کریم تقاضا ده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت ابوبکر او فرمایل چې معنا دا ده چې کافرانو سره سفارتي تعلقات خو به ضرور ساتي، تجارتي تعلقات به ضرور ساتي، ځکه بین الاقوامي دنیا د یو ریاست په حیث تر دې معاشرې یو شخص دی، ستا ریاست د دغه معاشرې یو شخص دی، تعلق ور سره خامخا ساتي، خو ستا دا تعلق دا به د مجالست تر حد نه چې د روس په ایما باندې ته د مسلمان مرای باندې خفه کېدې، د امریکې په ایما باندې ته د مسلمان امت په وفاداتو باندې سودا وکې. عزیزانو ما پرلم د حرکت په جلسه کې وي چې پاکستانی حکومت ته پکار دي چې دا د جنیوا کومه معاهده کېږي دا د انټریم ګورنمنټ نه او د عبوري حکومت نه مؤخره کی گو چې ما د وخت دا حماقت کړی دی چې دا په چارټر باندې نه راوستي او اوس هغه منلو ته تیار نه دي. خو ما بهر تقدیر که معاهده وشوه مجاهدین به قبول کی، خو البته خدای دې نو کې، خدای دې نو کې، خو یو دومره لوی بلډ سیټ وي چې افغانستان نه بیروت جوړیږي، پاکستان نه لبنان جوړیږي. ښه افغانستان نه بیروت جوړیږي او پاکستان نه د هغې نه به لبنان جوړیږي. او څه کسان د هغې ورسره خپل مالي مفادات وابستري، څه کسان هغې د روس ګوډاګي او د هغې پپټ دي، څه کسان هغې د امریکې په ایما او په اشاره باندې لګیا دي، هغې وایي بس او اوس دا اخبار ما سره په دې جیب کې دی، انګریزي اخبار دی، جنیجو آسک مسٹر زین ټو ساین د ایکارډ، چې جنیجو سے مسٹر زین نورانی ته ووایي، زین نورانی زمونږ وزیر مملکت برای امور خارجه دی، د مسلم لیگ وزیر مملکت دی برای امور خارجه، هغه ته ووایي چې ته ورشه او گویا دستخط په باندې وکړه، بس نورې خبرې مبرې مه کوه، کار خلاص کړه. بہر تقدیر عرض میں ستاس خدمت کے داکو کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ستا تعلق که غیر مسلم سره د مجانست تر حد رسیدلی، تا ور سره مجانستی تعلقات او تجانس پیدا کړي، بس تب ذلیل تب رسوای. قرآن کریم تا در آزادۍ درس درکوي، قرآن کریم د حریت درس درکوي. کتاب دا کتاب عظیم الشان دی، انزلناه خدای وای مونږ نازل کړی، بیا عظیم الشان دی ځکه د مالک الملک کلام دی. الیکا او پیغمبره علیه الصلاة والسلام تا ته مې نازل کړی دی، نو بیا عظیم الشان دی چې د لوی سړي خط وي، دا عظیم الشانی چې د لوی سړي په نامه راغلی، نوم ډاکي ولا کور ته رسوي. زما غوندې د سپېره سړي خط د هغې ډو پته نه لګي، پته نه لګي، کله یو دکان کې پروت دی کله بل دکان کې، او د ممبر او چیرمین خط د هغه له لاس په لاس باندې وروړي. جی دا ستاسو خطو. نو فرمای الیکا پیغمبره علیه الصلاة والسلام تا ته مې نازل کړی دی، نو بیا عظیم الشان دی، مبارکن لستونکی مبارک دی، اوریدونکی مبارک دی، عمل کوونکی مبارک دی، نازل کړی مې سره پاره دی لیدبروا آیاته ولیتذکروا اولو الالباب. تدبر النظر فی ادبار الشیء، النظر فی ادبار الشیء، د شی په عواقب او نتایجو باندې سوچ کول چې دا قدم خو اخلم خو ردی قدم نتیجه بسی. تدبر د قرآن کریم په آیاتونو کې دا دی چې جی بس ما د هغې الفاظ وي یا مې معنا باندې ځان پوه کړه، نه د دې تقاضا څه ده، دا تا نه غواړي څه، د دې ډیمانډ څه دي، دا مطالبه تا سره کوي، دې ته وایي تدبر ولیتذکر اولو الالباب. او چې کله د هغې په مطالبه ځان پوه کړو نو د عقل تقاضا دا ده چې هغې ته تا عملي جامه واچې. کوم حدیث چې مې لوستلی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د وخت حاکم
او د خدای کتاب دا کله یو بل سره په ضد رواني. د خدای کتاب وای دا سزا او د وخت حاکم وای دا سزا. نبی کریم علیه السلام فرمای فلا تفارق الكتاب، د وخت حاکم پریدوا خو د خدای کتاب م پریدوا، د خدای قران م پریدوا. تاسو باندې بداسې کسان حاکمان وي اذا اتاتموهم اضلوکم، کدا غي منی دا غي ملګری کیږي گمراه بمو کی. و اذا غسیتموهم قتلوکم، کدا غي نه منی مړیمو غرسه حیات در باندې تنګي، د خدای د ازمکه در باندې تنګي. صحابه وی چې مونږ سوکو. نبی کریم علیه السلام وی افعلوا مثل ما فعل اصحاب عیسی نشروا بالمناشیر وثبتوا على الحق وكما قال عليه السلام. د عیسی علیه السلام د مرګرو په شان تاسو په حق باندې ثابت قدم پاتې شئ. که تاسو بدن ریزه ریزه شي، که تاسو په اره شي، که د اوسپنه په ګمنځو تاسو نه سرمد راوشو کیږي، خو بیا هم د حق په کلمه، د قران په خبره، د حدیث په خبره، د صحابه په مسلک، د هغوی په موقف په هغې باندې ټینګ پاتې شي. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. قرآن کریم فرمایي د صحابه دا جماعت دا په هدایت دی، دا تاسو د پاره د هدایت سمبل دی، دا د هدایت مینار دی، دا د حق معیار دی. د دوی اتباع کې روان شي هدایت په بیا مومي. قرآن کریم فرمایي کله دې لارې نه په بل غاړه واوړې نو ولي ما تولى ونصله جهنم وساعت مسیرا. خدای وای تا باغ بل لارې ته اوس پاره مؤخرت کې بل جهنم ته بوزم. نو کریم خدای دې دا دارالعلوم صدیقیه دار صاحبزاده صاحب سرپرستۍ کې دا کشر صاحبزاده صاحب دا غوی دا همت الله تعالی دې مزید جوان کی، خدای دې مزید موجزن کی. او نن تاسو د دې مدرسې آوټپوټ وکړو چې بھائی بورډ خو لګېدلی دارالعلوم صدیقیه، بورډ لګېدلی دارالعلوم صدیقیه او څه کسان هم ډېره دي ډوډۍ موډۍ خوري چای مسکي، خو چې څه زده کوي هم که نه زده کوي. نو نن تاسو ته په دې سټیج باندې دې مدرسې دا وښودل چې دا د دې مدرسې پروډکشن دی، دا د دې مدرسې پیداوار دی. ورنه که مدرسه پیداوار نه کوي نو علامه فرمایي چې جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس قید کے ہر خوش گندم کو جلا دو. کم غوی چې تاله یوې ښه کوي ستا ورسره مینه پیدا کېږي او غټه پیړه وله ورکوي، غټه پیړه. کم موټر چې تاله سفر ښه کوي تا هغه د کډۍ نه بچ کوي. نو کوم مدرسه چې تا ته په دیني میدان کې دا پروډکشن او پیداوار در کوي، نو د ایمان تقاضا هم دا ده چې دا مدرسه آینده کار چې کله جلسه کېږي چې دا سراونډنګ ټول آبادي ښه، چې دا سراونډنګ دا ټول آبادي. نازیزانو دا څو ضروري خبرې وي چې تاسو وړاندې مې وکړې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. قابل احترام جناب صدر محترم او د دې عظیم الشان اجتماع ډېرو ګران قدر مسلمانانو ورونو، دا نن عظیم الشان اجتماع د جمعیت علماء اسلام صوبه سرحد زیر اهتمام د افغانستان او د فلسطین مسلمانانو سره د یکجهتۍ په توګه باندې د انعقاد شوی دی. جمعیت علماء اسلام په 27 رمضان باندې د ټول پاکستان په سترو ښارونو کې د دې دوه مجاهدو اقوامو سره د یکجهتۍ په توګه د اجتماعاتو د انعقاد اعلان کړو او دا نننی اجتماع د هغې لړ یوه کړی ده. عزیزانو مسلمانانو، جمعیت علماء اسلام لکه څنګه چې د دې د جدوجهد نوازې ده چې همیشه د آزادۍ او د حریت علمبردار جماعت پاتې شوی دی، همیشه د آزادۍ او د حریت علم بلند کړی دی او د حریت پسند اقوامو د آزادۍ د متوالانو د هغوی د جدوجهد هر دور کې ملاتړ کړی دی. که د ترکیه خلافت باندې برطانوي استعمار ناپاکه پنجه خښه کړې ده، نو د جمعیت علماء اسلام اکابرینو حضرت شیخ الهند رحمه الله، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله، امام انقلاب حضرت سندی رحمه الله او نور اکابرینو د ترکیه خلافت ته سهاره ورکړې ده او د دغه ظلم و بربریت خلاف، د استعماري قوت خلاف د بغاوت علم او د بغاوت آواز بلند کړی دی. او که کله برطانوي استعمار په نهر سویز باندې ناپاک قبضه ساتلې ده، نو د جمال عبدالناصر د جدوجهد ملاتړ جمعیت علماء اسلام کړی دی. او عزیزانو مسلمانانو ورونو، که کله د ویتنام په مظلومانو باندې امریکي جارحیت کړی دی، نو جمعیت علماء اسلام د هغه مظلوم انسانیت په ها کې ها ملاو کړی دی، د هغه مظلوم انسانیت ملاتړ کړی دی.
او کله چې د عربو په زړه کې د مشرق وسطا په قلب و جگر کې روس پلنا پاک بچے، روس پلنا آل بچے، د اسرائیل په نامه باندې ورکوز کو او امریکي د خپل ناپاکي سینې نه د خپل رضای بچی له پای ورکول شروع کړل، د هغې تربیت شروع کو. نو جمعیت علماء اسلام د فلسطیني قوم او د عرب قوم د هغوی د جدوجہد ملاتړ وکړو. په هر دور کې د هغوی سره څنګ په څنګ ودرېدل. خو بین الاقوامي لیول باندې جمعیت علماء اسلام رای عامه د فلسطینیانو حق کې همواره کړه. په هر دور کې د هغوی دپاره مظاهرې وکړې او د سپر پاور او سترو طاقتونو د هغوی دشمني په سر باندې واغسته. او عزیزانو مسلمانانو ورونو، که افریقا کې سفید فام اقلیت د صفاقۍ او درندګۍ په حواله د هغه ځای په سیاه فام مظلومانو باندې د بربریت مظاهره کړې ده، د هغوی انسانیت سلب کړی دی، د هغوی نه د انسانیت جامې ویستلي دي، د هغوی حقوق غصب کړي دي. نو جمعیت علماء اسلام د افریقې د سیاه فامو ملاتړ کړی دی، د بنجمن ملاحظې د هغه د ایگزیکیوشن او په پانسۍ د چړاولو یې مذمت کړی دی، د نیلسن مونډیلا د بلا جواز حبس او د بلا جواز قید و بند د هغې شدت سره مذمت کړی دی. او عزیزانو ورونو، که کله روس خپل ناپاک قدمونه د افغانستان آزاد اسلامي ریاست په خاوره باندې کېښودل، نو د جمعیت علماء اسلام مرحوم قائد حضرت مفتی محمود نور الله مرقده لومبنی د دنیا اسلام هغه مفتی و چې هغه دنیا اسلام ته د افغان مجاهدینو دا جدوجہد د جهاد په نامه ورښودو او د هغې اسلامي حیثیت دا یې د اسلامي دنیا په قلب و دماغ کې ورواچو چې دا د افغانستان مسلمانان دا د دنیا جدوجہد نه کوي، د دوی جدوجہد دا د دین جدوجہد دی او د دوی دا سعی او کوشش دا هولی وار او مقدس جهاد دی. عزیزانو مسلمانانو ورونو، او نن تاسو ګورئ چې کله د افغان مجاهدینو هغه جهاد د کامیابی ساحل سره هم کنار کیږي، نو جمعیت علماء اسلام په وسیع پیمانه باندې هغوی ته سپورټ ورکوي، د هغوی ملاتړ کوي. پاتې شوه دا خبره لکه ما نه وړاندې زما ملګرو او مشرانو ذکر کړه چې بعضې دوستان وایي بای اوس د جهاد څه تصور پاتې دی. زه هغه دوستانو نه یو تپوس کوم چې ګلابه د جمهوریت جدوجہد کې په سن 1983 کې یا په سن 1986 کې یا په 1977 کې د یو جمهوری قوت په حواله ته په میدان عمل کې لګیا وې، د تا هغه جدوجہد د تا په نظر کې څه شی دی؟ نو هغه برادر هغه ماله جواب راکوي چې دا خو ما د خپلو حقوقو جنګ لړاو کړی دی، ما جهاد کړی دی، زما شریک ما سره ملاتړ هغه مجاهد دی او زما د جانبه مړ سړی هغه گویا شهید دی. نو زه وایم ګلابه عجیبه خبره ده، ببی تفاوت راز کجا ستا به کجا چې په کم جدوجہد باندې ته کرسی ته رسې، خو هغه جدوجہد جهاد دی، د هغې مړی شهید دی، د هغې جنګېدونکی مجاهد دی. او د کم جدوجہد پس منظر کې چې د روس د ناپاک نظام جنازه ویستی شي، نو ته هغې ته په بد نظر باندې ګورې او د خلکو اذهانو کې ناپاک شکوک و شبهات پیدا کړي. عزیزانو مسلمانانو ورونو، زه یو بنیادی خبره هغه تا ذهن کې اچوم، انشاءالله بیا خپل بیان بس کوم. کله چې روس دی افغانستان ته راغی او د افغانستان مسلمانانو د هغې خلاف جدوجہد شروع کو، ځان قربانۍ ته وړاندې کو، خپلې وینې تویولې، نو دلته ناپاکو دوستانو پروپیګنډه کوله چې دا عزیزان دا خو هسې غر له سر راخلاصوي، روس چې چېرته ننوتی دی نو بیا هغه کله هم چا واپس ویستلی شوی نه دی. د تاشقند او سمرقند، د بخارا، د آرمینیا او د آذربایجان مثالونه وې ستاسو وړاندې دي. خو عزیزانو د افغانستان مسلمانانو په ایمانی قوت باندې هغه جابر سامراج سره
هغه سرخ سامراج سره هغه رړ استعمار سره هغه سره برسر پیکار شو او بل عاقبت هغه دې ته مجبور کړ چې هغه د افغانستان سرزمین هغه پریښود او واپس ماسکو ته لاړل او د هغه ځای مشر ګورباچوف دا اعلان وکړ چې لویه سیاسي غلطي زما پیشرو برزنیف کړې وه چې هغه افغانستان باندې فوجي جارحیت او فوجي الغار کړو. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی بنو نذیر چې کله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورین جلا وطن کړ الله تعالی فرمای ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللہ تعالیٰ فرمائی د تاسو خواب و خیال کې دا نه وه چې دا بنو نذیر د لوی قوت د غدې او د عدد په اعتبار ډېر لوی طاقت دا به د مدینې منورې نه داسې په اسانه وځي. او الله تعالیٰ فرمائی وظنوا انهم مانعتهم حصونهم دوی ته هم په خپلو قلعهګانو باندې په خپلو عددو اسلحو باندې په خپل فوجي طاقت باندې دومره افتخار غرور او ګمنډو چې دوی وي یو طاقت دا مونږ دنیا کی زیر کول نشي. خو الله تعالی فرمای فاتاهم الله من حيث لا يحتسبوا. الله تعالی د داسې جانبنا هغه باندې یو انویزیبل آفت راوستو یو انویزیبل مصیبت پر راوستو وقذف في قلوبهم الرعب هغه دروب او دبدبې شکار کړ. الله فرمای یخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنین هغه لګیاو خپل کورونه خپل بناګانې فوجي تنصیبات ریډار سټیشنونه هوایي مستقرونه دای په خپل لاسونو باندې روانول د مؤمنانو په لاسونو باندې روانول. الله فرمای فاعتبروا یا اولي الابصار او د عقل مالکانو او نظر لګونکو دوستانو لږ دې خبرې نه عبرت والی. نو عزیزانو نن بیا زه دا وایم چې د سوره الحشر هغه خبره د افغان مجاهدینو په دې صدای کې په دې دور کې نن بیا د هغې عملي تصدیق وکړو. روس هغه دې ته مجبور شو هغه واپس لاړو. خو عزیزه روس واپس لاړ داغه پاپټ داغه ګوډاګې داغه دومچله ډاکټر نجیب داغه د نظام حواری دی داغه د نظام علمبردار دی اعلی تر اوسه پورې افغانستان باندې غیر آئینی طور او غیر قانوني طور مسلط دی او د افغانستان مجاهدینو د پاکستان په سرزمین باندې عبوری اسلامی حکومت قائم کړی دی. یو جانب ته د فلسطین مسلمانانو د ستر جدوجہد پس منظر کې عبوری حکومت قائم کو مونږ اپریشیټ کو تحسین او آفرین وایو چې د دنیا اکثر ملکونو هغه حکومت تسلیم کو هغه د ټول خوشاله اوسېږي. خو چې کله خبره د افغانستان د عبوری اسلامي حکومت رااله نو لومبنۍ لیته ولغله نه کار پاکستاني حکومت اخلي او بیا نور حکومتونه هغه هم پکې هچکچاټ محسوسوي. ځکه عزیزانو د اسلام د نامې نه ټول کافرانه دنیا ته چیړلې د اسلام د نامې نه ټول کافرانه دنیا دا لرزه براندام ده. روس او امریکا په شریکه دا نه غواړي چې په یو خطه کې د اسلام په نامه باندې حکومت د قائم شي. جمعیت علماء اسلام نن دې ذمہ دار سټیج نه د ټول پاکستان په سطح د خپلو سټیجونه برملا دا اعلان کوي چې موږ به د ازادۍ او د حریت دې جدوجہد کې د فلسطین مجاهدانو سره او د افغانستان مجاهدانو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. د هغوی دپاره د هېڅ قسمه قربانۍ نه به درېغ نه کوو ځکه جمعیت علماء اسلام هر څه کولی شي خو خپل تاریخ تحریکولی نه شي. او د جمعیت علماء اسلام ماضي او تاریخ دا دی چې همیشه د ازادۍ د متوالانو او د حریت پسند اقوامو دا غي سات ورکړه دي دا غي مرګرتیا ملاتړ کړی دا. نن دې محفل ته د افغانستان د عبوری اسلامی حکومت سربراہ حضرت صبغت الله سے مجددی هغه مدعو هغوی دعوت قبول کړو. خو چې کله مونږه د سرحد حکومت سره رابطه وساتله چې د حضرت سے مجددی د تحفظ او د سکیورټي ذمہ داری نو سرحد حکومت
پولیس مونږ ته دا ووې چې مونږ دا ذمہداري اخیستی نه شو، دا ذمہداري دا به تاسو په خپل سر باندې. او عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې 3 بین الاقوامي ایجنسۍ را خاد او KGB دا د افغانستان مجاهد لیډرانو پسې گویا فلفور او متصل رواني چې څه وخت به دا مجاهد قوا دا د صفحه هستی نه گویا مټاوو. خو عزیزانو زه د خپل تقریر آخر کې یو خبره کوم چې عالم میں آج دوم ہے فتح مبین کی، سن لی خدا نے قیدی یہ گوشہ نشین کی، شیطان نابکار کا جادو نہ چل بسا، تفسیر آج ہو گئی قیدی متین کی. انشاءاللہ دا فلسطین مجاہدین کامیاب دی، دا افغانستان مجاہدین کامیاب دی، اور جمعیت علماء اسلام دا بزرگان دا علماء دا نوجوانان اور دا ټول مسلمانان دا دی مجاہد اقوامو سنگ بسنگ میدان عمل کی ہر قسم قربانہ ورکولو تیار دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پخپل فضل و کرم سرا د شہدائے افغانستان پا خاطر د شہدائے فلسطین پا خاطر پا افغانستان کے او پا فلسطین کے او پا پاکستان کے اسلامی حکومت راولی. اللہ تعالیٰ دے منگا دا بے دینوں اور دا بے حیاء دا نظام نخلاص کی. زما عزتمند و مشران و زما عزیزان وقت دیر مختصر دے زٹول نڑم بے دا جمعیت علماء اسلام دا صوبہ سرحد دا طرفنا ستاسو دا ټولو ډیره شکریہ ادا کوم چې باوجود د ماہ مبارک د ماہ رمضان، باوجود د تکلیف نه، باوجود د لږ غوندې نوټس نه تاسو ټول ډیر په شوق سره د خپل اسلامي جذبې د اظهار دپاره په دې جلسه کې شریک شوئ. الله تبارک وتعالی دې د دې مبارکې میاشتې په خاطر د یو قدم په عوض کې ستاسو د نیکۍ درجې بلند کړي. الله تعالی دې د یو قدم په برکت ستاسو ګناهونه معاف کړي. الله دې ستاسو د دې جمع په خاطر په دې پاکستان کې اسلامي حکومت راوړي. عزیزانو، لږ غوندې شوق سره او توجه سره به زما خبرو ته غوږ ایږدئ. په ټولې دنیا کې 4 اربه خلق دي، 4 اربه انسانان په دې روی زمین باندې آباد دي. په دې 4 اربو کې 1 ارب مسلمانان دي، 3 اربه کافران دي. ټول کافران چې راغون کې نو 3 اربه دي، لیکن چې هغوی په ټوکړو ټوکړو کې تقسیم کې نو اسلام مسلمانان په ټولو کې په تعداد کې زیات دي. لیکن تاسو پر روی زمین نظر واچوئ، باوجود د دې نه چې مسلمانان پر روی زمین انفرادی طور باندې د ټولو نه زیات دي، نن پر روی زمین په هر ګوټ کې په هر ځای کې که د دې خپل حکومت دی او که د بل په حکومت کې اوسېږي، ټول مسلمانان نن د ذلت عمر تېروي. دویمه خبره دا درو چې پر روی زمین باندې نن زمانه کې یو داسې شی، یو داسې ضرورت شته چې د هغې نه بغیر ترقي نشي کېدی، د هغې نه بغیر جنگ نشي ګټلی کېدی، د هغې نه بغیر طاقت نشي حاصلولی یو حکومت، او هغې ته ویلی شي پټرول، تیل. پر روی زمین ټولو نه زیات تیل د مسلمانانو په وطن کې پیدا کیږي. دویم شی ربړ دی، د ربړ نه بغیر جهازونه نشي الوتې، لوی لوی صنعتونه نشي چلېدی. الله فضل و کرم ته ګوره، پر روی زمین ټولو نه زیات ربړ د مسلمانانو په وطن کې پیدا کیږي. انفرادی طاقت د مسلمان زیات دی، تیل مسلمان سره زیات دی، ربړ مسلمان سره زیات دی، او الله په فضل و کرم سره جذبه د جهاد په مسلمانانو کې ډیر دی. لیکن پر روی زمین مسلمان نن ذلیل دی. نور به څه کوئ؟ دلته وګورئ، مسلمان په خپل وطن کې ذلیل دی. الله دې زموږه دا ذلت ډېر زر لري. زما عزیزانو، 2 عظیم طاقتونه نن په دنیا کې یادېږي، یو د روس، یو د امریکې. دا دواړه طاقتونه در پرده دننه په دننه سازشونه کوي صرف د اسلام جرړې پرې کولو دپاره، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې پر روی زمین 1 ارب مسلمانان دي. که چېرې دوی متحد شو، دوی که یو ځای شو، نو د دنیا یو طاقت دوی ته نشي ودرېدی. د دې وجې نه دوی د اسلام جرړې پرې کولو پسې شروع شوي دي. افغانستان کې روسیان لګیا دي د اسلام جرړې پرې کولو پسې، او په فلسطین کې امریکا لګیا ده د مسلمانانو جرړې پرې کولو پسې.
کافران چرے تو مسلمان دوست کے دے نشی اور مسلمان لندی پکار چے کافرانو پا دوست باندی اعتبارو کی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین اللہ تعالیٰ فرمائی کہ مومن سوا دا مومن نہ بل چاسا ہیچ چرے دوستی نہ کئی لیکن منگا چے چرتا کم حکومت راشی دا امریکہ پا جولائے کے لوگی کم جو حکومت راشی دا روس ازم تعلقات دل خدی اللہ کا اول دا خو پتہ لگوئی دا روس تا دشمن دے دا امریکہ تا دشمن دا پر روح زمین دا اسلام دا ذلیل کولم دا قد طاقت نہ دی اس راشی ہو رہی تاسو بوائی چکن فلسطین کے یہودیان جنگی اس ہمارا صدر سے تاسو پا مخیر قرآن پاک و آیت رسو اللہ تبارک و تعالیٰ پا قرآن پاک فرمائی ضربت علیہم الذلت اینما سکفوا دا یہودیان پدی باندې دا اللہ ذلت دے اللہ قہر دے پدی دی ہر زے کی چیز ذلیل و رسوا بھئی لیکن تاسو بوائی کہ قرآن داوئی اور پروے زمین دا اسرائیل حکومت قائم دے اور اسرائیل لگیا دے اسلام سے دشمنی کئی نہ دا قرآن دا نہ دروغ نہ دا حکومت دا اسرائیل نہ دا حکومت دا امریکہ دا اور امریکہ زیاد تقریباً 3/4% خلق پا امریکہ کی یہودیان دی 3/4% دولت دا یہودیان پا امریکہ کے لگیا دے امریکہ حکومت دا یہودیان پا پیسو اور دا یہودیان پا طاقت چلی گی اور دا یہودیان حکومت دا امریکہ پا وصلہ دا امریکہ پا طاقت دا امریکہ پا منصوبہ اور دا امریکہ پا اشارہ باندھی چلی گی اور دا دین مقصد اسلام ختمو لی زتاس نیو تپوس کن رو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه مکہ معظمے نہ ہجرت کو مدینہ منورے تے تشریف روڑ نو تقریباً 38 میاشتے سرد اصحاب کرامو اخبل قبلہ اولا چه طول پیغمبرانو بیت المقدس طرف تا مسجد اقصی طرف تا مخ بکول و منز بکول نو مسلمانانو ہم سرد رسول اللہ 38 میاشتے آغا طرف تا منز کرے دے آغا زمگا قبلہ اولا دا نن آغا زمگا قبلہ اولا دا یہودیانو پا قبضہ کدا دا کافرانو پا قبضہ کدا اور زمگا ظلم کے حیث ہمدردی نہ پیدا کی گی ایسا اللہ نہ یریگو نہ غم کو جا کے پارا منگا مسلمانان یوں زمونگا قبلہ اولا کو فارو پا قبضہ کدا اور منگا دلتا دمان گڑو منگا دلتا میوزک 89 کو من پدیزے کے بے حیائی کو من پدیزے کے دا مسلمان دا دمان چھوڑو دا اللہ قہر تا دعوت ورکو کچرے دا پاکستان حکومت دا مسلمان حکومت ہے نہ دا پاکستان اسی دن کی طول دا مجاہدانو نن بزم پا ظلم کے جذبہ دا جہاد ہوا نن بزم پا ظلم کے دا دمانو محبت بناو دا ویسیارانو محبت بناو دا پیچکی دا غرولو محبت بناو دا سینماگانو محبت بناو نن بزم پا ظلم کے دا مسجد اقصی محبت بناو اور دا غیر دا پارا بمون کے دا جذبہ ہوا چھے اللہ چھے زجوان دے ما نو مالا توفیق راکا چھے پخپل جوندن دا مسجد اقصی دا بیت المقدس دا کفارنا آزاد کم من کے دا جذبہ پیدا نشوا مسجد اقصی کے دا صلاح الدین ایوبی جوڑ کرے یو ممبر چے اوش پاشتا کے وے اور دا یو لرگی نہ جوڑ اور پاکے بالکل جوڑ نہ ہو اور دا سے نور دیر نوادرات زمگا پا مسجد اقصی کی یہودیان اس حیزر مسجد اقصی یو حساس وزیدہ زمگا یو مسلمان پا غم کے یو وقت روٹائے پرے نخوا پا غم کے یو وقت سینما پرے نخوا پا یو وقت ٹی وی کا ترے پرے نخوا نظم حکومت کے سے جذبہ پیدا شوا نور کو ٹول پرے دے گنو اس کو فلسطین آزاد حکومت جوڑ شوے دے یاسر عرفات داغے صدر دے اس خود افغانستان حکومت جوڑ شوے دے حضرت سبوت اللہ مجددی داغے صدر دے حکومت دا دعاو طرف جوڑ شوے دے زدہ تپوس کو چہ دا مسلمان حکومت دا پاکستان حکومت دا دوار حکومتوں نے ولی نہ تسلیم آئی زکر نہ تسلیم آئی کہ یو